والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم عندك يوم القيامة. اللهم يا رب برد مزاجعهم ونور قبورهم ووسع مداخلهم وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم واغفر لهم في الغابرين وأعلى درجاتهم في العليين واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب كما حلت بيننا وبين قلوبنا فحل بيننا وبين الشياطين وأعمالهن. اللهم يا ربي كما حلت بيننا وبين قلوبنا فحل بيننا وبين أنفسنا وبين شرارتهن. اللهم يا ربي إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم يا ربي إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة وعافية ومغفرة منك ورزقنا. اللهم يا ربي إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم يا رب لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتكنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الله ته زموږ د ټولو کامل مکمل مغفرت نصیب کی. زموږ د مور پلار زموږ د اعزا قارب د رشتہ دارانو دوستانو احبابو څومره چې دنیا نه رخصت شوي دي څومره چې په دې دنیا کې په دې وخت کې موجود دي او څومره چې مزید دنیا ته راتلونکي دي خدای پاک ته د ټولو مغفرت نصیب کی د ټولو ته درجات بلند کی. خدای پاک دې مدرسې باندې زموږ ماما حضرت مولانا فضل رحیم صاحب او دغوی کور والا او دغوی ټول نسلونه لپاس اولاندي د ټولو ته مغفرتونه نصیب کی د ټولو ته درجات عالیه نصیب کی. رب کریم دا و چې په مونږ کوم احسانات وو هغه مونږ نشو دغې شکر ادا کولی. رب ته په خپله قدردانې ته په خپله فرمایلی دي وکان الله شاکرا علیما. تو قدردان ہومی او ته علم والا ہومی خدای پاک ته دغوی قدر وکړي. الله ته دغوی قدر وکړي. الله ته دغوی قدر وکړي. الله زموږ د نالایقو عاجزانو هم ته قدر وکړي. رب کریم زموږ اعمال هم ته په خپل پاک بارګاه کې قبول کړي. زموږ د ګناهونو نه ته صرف نظر وکړي خدایه. الله زموږ د ګناهونو ته صرف نظر وکړي خدایه. الله ته زموږ ټول ګناهونه معاف کړي خدای پاکه. څومره خلکو چې د دعا دپاره وینا کړې ده د هغو د ټولو نومونه ماته یاد هم نه دي لیکن رب کریمه تا نه خو هېڅ شی پټ او پناه نه دی. تا ته هر شی یاد دی خدای پاکه. چا چې په کاغذونو باندې خپل نومونه را لېږلي دي او د هغوی چې کوم حاجت دي
او چا چې نه دی رالیږلي او د هغو په زړونو کې دا خواهش دی چې هغوی خپل نومونه ورکړي وي، یا یې خواهش نه دی خو هسې په زړه کې دا تمنا ده چې زموږ دپاره دعا وشي، او یا یې دغه هم نه دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دی، نو رب کریمه دا هر یو کړمه، هر یو مشکل، هر یو پریشانی ته په خپل پاک بارګاه کې چې تا ته درپېښ کوم رب کریمه، ته د هغو دغه ټولو پریشانیانو حل راوباسي، د هغو ټول مشکلات ته په خپل حکم او طاقت سره ختم کړي، او رب کریمه کامل مغفرتونه نصیب کړي، صحتونه عافیتونه نصیب کړي. زموږ د ماما زوی نوید په نوم باندې عالم هم دی، او هغه د سکول استاد دی، ډېر غټه بیماري تېره کړې او عظیمه بیماري تېره کړه، پوره ټیک شوی هم نه دی، لیکن اوس خدای پاک ستا کور ته ستا د کور ثواب دپاره درغلی دی. رب کریم هغه ته هم ته پوره صحت عافیت تندرستي نصیب کړي، او د هغه په نسلونو کې صحت او عافیت عام کړي، او زموږ د ټولو په نسلونو کې صحت او عافیت عام کړي. خدایا الله دې حاضر مجلس په زړه باندې چې څه ارمان دی او څه تمنا ده خدای پاکه هغه ته ټول خپل غیبي طاقت او قدرت په توفیل سره پوره کړي. یو ملګري وس روح الامین نوم دی، او هغه ته د کینسر تکلیف دی، ډېر وخت تېر شو، رب کریمه ته ورله صحت عافیت تندرستي ورکړي. ته د نش نه شته کولی شي، ته انسان پیدا نه موجود نه تا هغه ژوندی کې، مړي هم ته ژوندي کې، په آخرت کې خو به ټول را ژوندي کې، لیکن په دنیا کې هم ګڼ شي مړي داسې دي چې هغه ته را ژوندي کړي دي. حضرت عزیر علیه السلام دې د 100 کالو د مرګ نه بعد را ژوندی کړی دی په دنیا کې، او دغه شانتي د ابراهیم علیه السلام په تمنا او په سوال باندې او په استدعا باندې څلور مرغان چې د هغو غوښې او پوټي شو، په غرونو باندې خواره شو، او ابراهیم علیه السلام ته وویل شو چې ته اوس ورته آواز وکړه، او هغه ورته آواز وکړه، هغه ټولې مرغۍ څلور واړه په یو ځای راولوتې او راجمع شوې، ابراهیم علیه السلام ته کېناستلې. رب کریمه دا ته مړي ژوندي کوې، ته د مړو ژوندي کوونکې بادشاهي ګڼې پیرې دې ژوندي کړي دي. رب کریمه ته مړي ژوندي کوې په دنیا کې هم. دا کینسر هم یو قسم داسې یو بیماري ده چې دی ستا رسول صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی چې الله داسې یو بیماري دنیا ته نه دی رالیږلی چې د هغې علاج نه یې رالیږلی، سوا د مرګ نه او سوا د بوډاوالي نه چې د دې الله علاج نه دی رالیږلی. نو د کینسر هم څه علاج خو وي، ضرور به وي، لیکن زموږ د ډاکټران چې ځان ته ډېر زیات ماهر او ځان ته ډېر زیات تکړه او ماهر ځان ته وایي، لیکن دا په حقیقت کې د هغه بیماری د علاج نه چونکې جاهل دي، هغو دې ته هغه بیماری علاج نه دی معلوم شوی. نو دی وایي کینسر لا علاج بیماری ده، لا علاج هیڅ یو بیماری هم نشته سوا د مرګ نه او سوا د بوډاوالي نه، چې دې دوو بیماریانو علاج نشته. نور د هرې بیماری الله علاج را لیږلی دی، که ډاکټرانو ته او طبیبانو ته نه معلومه، نه دا د هغوی جهالت دی، په دې کې د الله څه کمې کوتاهي نشته. الله ته د کرم او د احسان معاملو کې څومره چې د کینسر مریضان دي، څومره چې د شوګر مریضان دي، څومره چې د فالج مریضان دي، څومره چې نور داسې یو ګنده بیماریانو والا دي، خدای پاکه الله څومره بعضې پکې بواسیر والا یو ګنده تکلیف دی، خدای پاکه ته دې په نوم مسلمان وساتي، ربه الله په نوم مسلمان تی وساتي. او چاته چې دا بیماری لاحقې په خپل حکم او طاقت سره ته په خپلې کلمې د کون سره هغوی له صحت ورکړي. رب کریمه الله ته د کرم او د احسان خاوند دی. ته د دې حاضر مجمع چې څومره دا راغلي دي، مختلفو اطرافونه راغلي دي، بیا د دې هغه اکرام هم په صحیح طریقې سره نشي کېدلی، چونکې هغې کې ډېر مشکلات او دومره پوره کېدلی نشي. نو خدای پاک ته دې په خپله قدر وکړي، الله ته دې قدر وکړي، خدایه الله ته دې قدر وکړي، خدایه الله دې چې څه ارمان او تمنا ده هغه ورله ته پوره کړي. خدایه زموږ د ټولو چې څومره مشکلات چې زموږ دي، زما خپل چې انفرادي کم مشکلات بعضې داسې الله ناگفته به مشکلات دي چې خدای پاک د هغې ذکر هم نشم کولی. رب کریمه ته هغه ټول مشکلات ختم کړي، خدایه الله ته هغه ټول مشکلات ختم کړي، خدایه الله د څومره مدارس چې دي، څومره مساجد چې دي، دا مساجد ستا د کور د بیت الله شاخونه دي، او د مدرسې ټولې ستا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د مدرسې صوفا شاخونه دي. خدای پاک ته د ټولو یو شانتي آبیاري وکړي، د ټولو یو شانتي قدر وکړي.
خدای د خپل غیب خزانه په تر آتش کې خدایا الله د خپل غیب خزانه په تر الټ کې تعمیری مشکلات هم ختم کې او د خوراک سکک مشکلات هم ختم کې او د استادانو تنخواګانو په حواله سره مشکلات هم ختم کې او رب کریم په هر اعتبار سره ته عروج او ترقی نصیب کې خدای ته زموږ د ملک حفاظت وکړي الله ته زموږ د ملک حفاظت وکړي په دې باندې بشمار وینه تو شو د خدای الله بشمار وینه په تو شو د ډېر مشکلات په مونږ ته رسیدلې دي خدای پاک زموږ مشرانو ته په رسیدلې دي خدای ته د ملک حفاظت وکړي د دې ملک باغډور او د ملک اقتدار ته داسې خلکو ته ور حواله کړي چې هغه ته ډېر زیات خوښي او ته په هغو باندې مینې هغو د علم سره او د دین سره نسبتي هغوی ته حواله کړي رب کریمه دا مختلفې پارټۍ خدای پاک چیک کړی شوې او هغه وازمیله شوې لیکن د هغو نه پاکستان ته هیڅ قسم فایده تر اوسه پورې ور نه رسېده هر یوه پارټۍ د بلې پارټۍ نه زیات نقصان ورسوه ملک ته رب کریم دې پیرې ته داسې پارټۍ والا را منتخب کړي چې هغه تا ته خوښي او ته هغو ته خوښي او هغوی له بیا ته طاقت او توفیق هم ورکړي او رب کریم دې ملک دا نظام پې ته بهتر کړي خدایا الله د ملک نظام په ته بهتر کې خدایا الله ته د علماو او د اولیاء او د اتقیاء حکومت په دې ملک باندې راوستلې کې او رب کریم ته د کرم او د احسان معاملو کې خدای دې د ملک څومره چلون کې دي هغه زموږ مشران خانانو برادری ولدي او هغه سید برادری ولدي او هغه ګجر برادری ولدي خدای ټول یو شانت استا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کلمې ویل ده او دا کلمې په نتی باندې دا ټول زموږ یو شانتیرونه خويندې دي خدای پاکه الله ته دې ټولو قدر وکړي خدای ته دې ټولو قدر وکړي او ټولو نه د دین خدمت طاقت توفیق ولا ورکی د ملک خدمت طاقت توفیق ولا تو ورکی رب کریمه کم چاله چې ته خدای پاک حکومت ورکې نه رب کریمه دا حکومت نه مخ کې ورلته غیرت او دیانتداری او ایمانداری نصیب کی خدایا د حکومت ته حلب ته چوتولو نه مخ کې ور خدای پاک ته غیرت او دیانتداری او ایمانداری نصیب کې هغه پرګ او پرېشه کې ډک کې خدای پاکه چې هغه بیا د ایمان د پاره او د دین د پاره او د غیرت د پاره په هر ځای کې ودرېدلو والے خدای پاکه الله ته د کرم او د احسان معاملو کې د راتلونکي انتخابات ته خدای پاکه د ډېر خیر سبب او ذریعہ وګرځي او د ورځ چونکې د بګدړ او د شور شرابي ورځي او د جذبات ورځي خدای پاک ته د کرم او د احسان معاملو کې او د خپل بندیانو د جذبات په کنټرول کې راوستل کې او د دې ناجایز او فاسد حرکت د دین صادر مکي خدایا الله په امن عافیت سره د 8 فروری د ورځ تیر کې خدایا الله په امن عافیت سره د 8 فروری د ورځ تیر کې او هیڅ قسم دنګ فساد پکې ترامولي او رب کریم نیک او ایماندار خلک ته خدای پاک منتخب کې الله نیک او ایماندار خلک منتخب کړي او هغوی له بیا د ملک د خدمت طاقت او توفیق هم ورکړي رب کریم یو ډېر وخت نه باران نه کېږي خدای پاک ډېر غټ تکلیف دی ستا مخلوق ته او دا د دې انسانانو زموږ د ګناهونو په وجه باندې دي لیکن رب کریم په دې ځمکه باندې د دې انسانانو علاوه نور هم ستا مخلوق دی چې د هغو هېڅ قسم ګناه نشته هغه څاروي دي او هغه ماشومان دي د هغو هېڅ قسم ګناه نه خدای پاک ته په خپلو هغه مخلوق باندې چې هغه بی ګناه مخلوق دی دا وی په حال باندې ترحم وکي او د خیر بارانونو د رحمت بارانونو تر شروع کی خدایا الله د خیر او د رحمت بارانونو تر شروع کی خدایا الله د خیر او د رحمت بارانونو تر شروع کی دا سوکړه او د قحط سالی ته په خپل حکم او طاقت سره خدای پاک ختم کی الله څومره مسلمانان ځوانان او مسلمانان پیغلي چې هغه په کورونو کې ناشتي دي او خدای پاک هغه د جوړ د رښتې په تمنا او پارمان کې دي خدای پاک ته هغه د جوړ رښتې نصیب کی او امن عافیت ولته وګرځي او رحمت او کرم او احسان ولته وګرځي او د نیک اولاد سبب او ذریعہ ته وګرځي او رب کریم ته ټول امور زموږ د ټولو حل کې حاصل کې خدایا الله د ایمان او د دین
زمونږ په جسم کې او زمونږ په رګونو کې داسې وچلې لکه چاته تاسې پکې وینه چلولې ده او رب کریم د عمر په زیاتوالي سره ته زمونږ په ایمانونو کې اضافه وکړي ته زمونږ په اعمالو کې اضافه وکړي خدایا الله ته د کرم او د احسان معامله وکړي زه عاجزه نالایقه ګناهګار خدای پاک دې مجمع والو د حاجي فهیم صاحب دلې په یو تمه په یو امید باندې سره بللم زما څه حیثیت دی زما څه اوقات دی خدایا الله ته د کرم او د احسان معامله وکړي او ته زمونږ ظاهر زمونږ باطن زمونږ د ظاهر نه زیات ښه کړي او زمونږ ظاهر هم ښه کړي خدای پاکه ته زمونږ په حال خپل رحم وکړي او موږ له د اعمالو او د طاعاتو ژوند نصیب کړي د ګناهونو لرېوالی نصیب کړي او کم ګناهونه چې د نفس او د شیطان په شرارت باندې زمونږ نه صادر شوي دي د هغې مغفرت نصیب کړي او آینده دپاره زمونږ حفاظت وکړي رب کریمه ته زمونږ ټول امور اسان کړي خدایا موږ چې ستا نه څه وغوښتل هغه هم راکړي او کوم څه نه دي غوښتلي او هغه زمونږ په زړونو کې دي یا نه دي لیکن زمونږ هغې ته ضرورت دی نو خدای پاک ته هغه حاجتونه هم زمونږ پوره کړي ربا ته د هر کرم او د احسان معامله سره وکړي او د هر شر او فتنې نه ته په خپله پناه کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین خدای پاک د فلسطین والو په حال ته رحم وکړي الله د فلسطین والو په حال ته رحم وکړي خدای د اسرائیل او د یهودیان خدای پاک دا ډېر غټ څه د شي قوم دی رب کریم ستا قرآن مجید ترې نه ډک دی چې د بېشمار انبیا علیهم السلام وجلي دي حضرت زکریا علیه السلام یې 2 ټوکړې کړی دی او حضرت یحیی علیه السلام یې په چوړکۍ باندې حلال کړی دی ذبح کړی دی او رب کریم نور هم بېشماره پیغمبران وجلي دي رب کریم او اولیاء او اتقیا هم وجلي دي او اوس هم دي په فلسطین کې خدای پاک ضعفا بوډاګان زنانه او واړه واړه بچي چې هغه د غېږې بچي هغه وجني او د مجاهدینو مخې له نه ورځي رب کریمه ته دې په خپله توره باندې ووهې ته دې قتل کړي اللهم یا رب اقتلهم اللهم يا رب احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا الا تنست نابود کی دي او ملیامټ کې خدایا الا امریکای له چې تکم شکست په افغانستان کې ور کړل دغه نه مضاعف شکست ورته په فلسطین کې ور کې او رب کریم اسرائیل له چې کم شکست ور کړل دغه نه مزید ولته شکست ور کې او د کم ځای چې ډیره تختیدل دي هغه زه ته فضیلتونو پر رسویانو سره واپس کې او الته کې مردار کې خدای پاک ته د خپل مسلم امت لا د خپل نبی صلی الله علیه وسلم امت له دې خبيثانو نه نجات نصیب کړي رب کریم زموږ حکام ته غیرت او ایمانداری نصیب کړي چې د مسلمان د پاره ودرېدل دي ته نصیب شي او دی د اسرائیل تسلیمه هغه کلمه پری دي الله ته د کرم او د احسان معاملو کې دا زموږ او آی سی چې د څه کار دی د دې نه څه حاصلېږي چې د میټینګ وشي دی په کې سیوا د چا د بسکوټ نه بل څه شي خو پکې نه خو دې چې بسکوټ وخوري د جاز ټکټونه استعمال کیو د قوم نقصانو کې د قوم اموال صرف کی او یو کلمه د خیر د دې سره نه سیوا د چې بس اسرائیل به تسلیم شي الله ته دل غیرت نصیب کی ته دل ایمانداری نصیب کی ربا الله دې دل ایمانداری نصیب کی غیرت ول نصیب کی کو غیرت او ایمانداری په قسمت کې نه خدای رزق کې نه لري کې خدایا ختمه کې خدایا الله ایماندار کسان ته زموږ په اسلامي وزرا کانفرنس کې مندرا ورسره وستره کې رب کریم ته زموږ ټول امور آسان کې ته زموږ په حال خپل رحم وکړي ته په ملک باندې الله د خلافت نظام د نفاذ صورتونه را پیدا کړي زموږ آئین چې هغه اسلامي آئین دی لیکن هغه اسلامي آئین څوک نافذ کوي نه په دې ملک باندې رب کریم ته هغه اسلامي آئین په دې ملک باندې نافذ کړي خدایا الله غ اسلامي آئین ته په دې ملک باندې نافذ کړي خدای پاک داسې کسان ته منتخب کړي چې هغه د آئین یو حرف هغه معتبر وګڼي او هغه نافذ کړي په دې ملک باندې او هغه له قانوني شکل ورکړي رب کریم ته د کرم او د احسان معامله وکړي الله زموږ ټول امور آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین یا رب العالمین.